बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लرم تاسو ورو جوړ او خوشاله او ژوند په مزو به دوستانو بابر پلار چې هغه مردان کې ډېر زیات بے دردی سره قتل شو هغه بابر چې سترګې ته استل شوی هغه بابر چې پوزه ته پریک شوی هغه بابر چې غوګونه ته پریک شوی هغه بابر چې خله کې وته چاړه وته منډلی او خله وته شلولي او شونډې ته پریک کړی دوستانو هغه بابر چې هغه باندې بیا تیزا بڑول دوستانو هغه پلار یو داسې فریاد کړی دی چې ماته انصاف پکار دی ماته انصاف پکار دی قسم مرضی وشي ماته انصاف پکار دی دوستانو ویډیو کې مخکې تلنه چینل مخکې سبسکرایب کې ټلې نشان د څخه مخاوي او کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار وکړئ دوستانو دا هغه بابر چې پلار یو ډیر غاړ غیرتی کاسو هغه بابر چې ډیر زیات نه را لکو ولې چې هغه یو داسې جنې چې دغه مینا وساو کړه دغه ویل چې ما بابر پلار چې ما زوی څه غلطي هغه مینا کړی و هغه نه بعد هغه خپل کور ایزا جوړول هغه څه غلط کار خو نه وکړي دا خو سنت ده چې به خپل زوی نکاح وکړي هغه چا خصو کې خوخوي هغه خپل رائے اظهار کول چې جینې د الګ د خواهش به تپوس کې هغه رائے به اخلي هغه مرزي به تپوس کې دوستانو هغه مرزي سے تپوس کې بابر پلار ویل چې ما ته اوس بابر پستر کې بدلې کې دغه سړی سترګې پکارې دي دوستانو هغه چې کوم تکلیف سره چې بابر ویجلې دي دا به هغه تکلیف سره ویجنم دوستانو اسلام مه دی اسلام هدا یې چې کومه طریقې قانون چې دا قانون تاسو پکار ده چې دا سزا چې کومه بابر سره کوم ظلم کړی دوستانو تاسو خو سره ته شکر پاسي نن سبا خو دا ډیر اسانه دغه ته مار خدا سي آسان لګي دوستانو سره ته بل شکر پاسي بل چا سب دغه کی دوستانو د پښتو معاشره د غیرت معاشره د ورته بابر غیرت کړو چې وی جنې نه چې هغه یو بل خواخو نو هغه نه خپل کور ایسا جوړول دای نه ویل چې بس سیدا ز بل ودا بوکم ما هو زه مشم زه کما کلم زه نه بویدم او دغه مور پلار هم ډیر پویو هغه دغه غلط کار ته نه دی پریشي هغه چې زوی تاسو نکاح وکي او نکاح نه بعد خپل ژوندۍ شروع کی دوستانو دغه چینه پلار دغه لاس مرلی کور لیکلو 15 تولې سونا لیکلی و او هغه ته د غریبي کې هغه ته چې بالکل کو او بس دا مونږ ته د جنې راکا یو 15 کله وکړول هغه نه بته وته او وکړو او او نه دوی درې میاشتې بعد چې کله دغه کېدن وشول نکاح وشول کېدن نه د شوی نکاح شوی دا دوی درې میاشتې بعد هغه څه بابر سره د حالات وکړو چې اخري دیدن ته پرې نشول سوک توبه استغفر الله دوستانو خپل کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ